زما نوم اعزاز علی دی او زه د دونک واړی تحصیل واړی سره تعلق لرم. ما په کشمیر کې په 5 کیلومیټر کې پس پوزیشن اخیستی دی او زه نن ډېر خوشحاله یم. ما په 300 350 کسانو کې پس پوزیشن واخیسته. دا ټرافي میلاو شو، میډل هم میلاو شو، سرټیفیکیټ هم. او کې 300 350 کسانو او دا په آل پاکستان وه، کراچۍ هم و، پنجاب هم و، د کشمیر هم او د کې پي کې هم. ما پس پوزیشن اخیستی و الحمدلله. انشاءالله زه به د پاکستان لپاره ګولډ میډل ګټم په اولمپکس کې. زموږ نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده او ډېره د فخر ورځ ده او بیا زموږ د ټول پاکستان او د فخر ورځ ده او بیا د دیر دپاره ټول یوازې زموږ د کور دپاره نه، ټول د دیر دپاره خوشحالي ده. او مطلب دا دی چې بای زما د وراره دومره د ونډه او دومره د دیر نوم یې اوچت که، نو دا د ټول قام دپاره یې اوچت که. ورونو زما خو ډېره نن د خوشحالۍ ورځ او ساره پلار به نن خوشحاله ډېر زیات به چې دی نو هغه په جامو کې نه ځایږي. مطلب دا دی چې زمونږ ټول پلار یې چې دی نو په غریب په مزدوري کوي، بیا په دوبۍ کې دی. دغه کار دا دی چې زمونږ سره د دې زما د وراره سره حکومت څه تعاون وکړي. دا وایم چې اعزاز خان چې کوم دی نو دا یو نیچرل ټیلنټ رنر دی او دا ماشاءالله پیدایشي اتلیټ دی. او اعزاز خان چې کوم دی نو دا ډېر وخت نه د زما تعلق دی، زما په فیملی کې هم راځي چې دی زما سره په اکاډمۍ کې راسره شو. نو په دې کې د رننګ کوالټي وه، موږ چې کوم سټوډنټس دي په هغې باندې رننګ هم کوو. نو اعزاز خان دغه شان اوله کې چې کوم دی نو د پیښور میراتھن لاړ چې په هغې کې 25 کیلومیټر رننګ وکړو. بیا چې کوم دی د هغې نه بعد اسلام آباد ته لاړ، په هغې کې هم پوزیشن واخیست. د هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا ګلدنمیر بونیر ته، په بونیر کې هم پس پوزیشن چې کوم دی نو اعزاز خان 5 کیلومیټر کې واخیست. پرون چې کوم دی نو په کشمیر کې چې کوم نیشنل ایونټ شوی دی چې په هغې کې د آل پاکستان د ټولو نه بهترین ایتھلیټ چې کوم دی نو هغوی شامل شوي دي او په دغه میراتھن کې. او زموږ شاګرد چې کوم دی د دیر فخر اعزاز خان چې کوم دی نو هغه په هغې کې حصه اخیستې ده چې په 5 کیلومیټر رننګ هغه په 17 منټ کې کمپلیټ کړی دی چې زموږ د دیر دپاره دا ډېره د فخر خبره ده. او بلکې په آل پاکستان کې دی چې کوم دی نو په ټاپ پوزیشن باندې په دغه کشمیر میراتھن 2025 کې راغلی دی. مبارکباد پیش کوم چې اعزاز بھائی په کشمیر کې 5 کیلومیټر منډه وګټله او هغې کې پس پوزیشن واخیستو. د دې سره سره زه د خپل د دیر بالا د اعلی حکامو نه دا مطالبه کوم چې اعزاز بھائی چې دا د یو غریب کورنۍ سره تعلق ساتي، بلکې دا زما کلیوال دی او په دې کې یو ټیلنټ شته دی. نو زه د MNA صاحب نه او د MPA صاحب نه د خپل دې نه مطالبه کوم چې اعزاز بھائی ته دې سپورټ ورکړی شي چې دا په نیشنل لیول باندې ولوبېږي، بلکې دا انټرنیشنل لیول باندې هم لوبېدلی شي. ولې چې د هلک کې دا ټیلنټ شته دی او ټیلنټ قابل دی هلک.